قصه خو مشهوره ده. بلعام بن باعوره دا یو سړی ده په بني اسرائیلو کې و، ډیر لوی عالم و. حتی تفسیرو کې نقل راغلی ده چې 12,000 کسه شاګردان به د ده په درس کې کښېناستو، حتی تر داسې اندازې پورې چې شهرت یې په ده خبره سره کړی و چې دی مستجاب الدعوات د الله یې هره دعا قبلوي. مشهوره خبره دا ده چې دا په بني اسرائیلو کې په دغه بلعام بن باعوره کې نازل ده. موسی علیه السلام قصد وکړي د دا خبرې چې هغه ښار کې غزا وکړي له هغو خلکو سره چې دی پکښې اوسېدی. هغه خلک کافران. موسی علیه السلام فوج تیار کړي د دې دپاره چې ورسي هغه علاقه له دا کفارو څخه ونیسي. نو کله چې دغه علاقې والا په دې خبر شو چې موسی علیه السلام سره له خپله فوجه را روان ده پر موږ باندې علمه کوي، نو یې بیا دا خلک رالو وده ته وویل چې ته خو لوی عالم یې، دعا دې قبلیږي، ته الله ته دعا وکړه چې الله زموږ په مقابل کې موسی علیه السلام کمزوری کړي او ماتې ورکړي. نو ده ورته وویل چې دا خو ستی ډېره د ناپوهۍ خبر د موسی علیه السلام خو د الله پیغمبر ده، د پیغمبر مقابله خو څوک نشي کولی. نو یې منع وکړه چې دا کار زه نه کوم. بله ورځ بیا دی ورته رالو، یاره دونه وخت دې په موږ کې تېر کوي، موږ داسې ښه له تا سره نیکۍ کوو، په هر اختر مبارکۍ ته درته راځو، شیان درته راوړو، چا بره درته راخستي، چا پلمېټ راخستي، چا ډبه غوړي راخستي. تا څنګه پر دا خلکو زړه کېږي؟ دا د کلي سپین سرې ټولې ستا موریدانې دي، د هر کوچني په غوږ کې د اذان کړی دی، که اذان وکنې اول خو دوی کافران اذان به شاید نه یې کړی. خو دا خبرې ورته وکړي چې موږ تاسې سره پراته یو دلته، ها د دا د دا ټینګار یې وکړي. د بیا منع وکړه. بل وارې بیا دی ورته رالو چې دا موسی علیه السلام موږ هلاکوي، موږ تباه کوي، ته دعا وکړه چې د موسی علیه السلام مخ له موږ واوړي یا زموږ په مقابل کې کمزوری شي. ده ورته وویل چې خیر ده چې ډېر ټینګار کوئ، نو زه چې شپه تېره سي، شپه کې خوب کې ما ته حالت معلومیږي چې کوم حالت کار د کولو وي، هغه کې ما ته الهام د کولو وسي، چې د نه کولو وي نو هغه کې ما ته الهام د نه کولو وسي، زه منع شم. نو شپه یې تېره کړه. سهار چې دی ورته رالو، ده ورته ویل چې ما ته الله الهام د نه کولو وکړي چې دا کار زه نه کوم. بله ورځ بیا دی تحفې ورته راوړې وه، خټکی ورته راخستی، یوه ګونۍ اوړه ورته راوړې وه. بس په دغه باندې د دم زړه نرم شي. دی ورته وویل چې ته بیا کوشش وکړه، یو څه کوشش، ملا صاحب ته کوشش وکړه یو څه، دا خلک غر کوه مه. بیا بله ورځ دی چې بیده شي، خوب کې هېڅ نه ورته رالو، نه منع وه نه حکم. بیا یې سار دی ته ویل چې ما ته خوب کې څه نه دي راغلي. نو دی ورته وویل چې نو دا معلومه ده چې الله جل جلاله له تا څخه په دې نه ناراضه کېږي چې ته موسی علیه السلام ته ښه وکړي، ولې که وایي نو منع کړی به وایي له کابل والي. بس د دم طبیعت میلان وکړي چې یاره ته راسه، داسې ښه علاقه ده، ښه کې آباد یې، ښه کې عزتمن یې. چې موسی علیه السلام دا علاقه ونیسي، ګوره مجاهدین بیا څه ډول خلک یې. اوس خوا د کار جوړ. نو یې خر درلودی. مشهوره کیسه خو دا ده، اگر که دې مفسر خو دلته دونه تفصیلي نه ده راوړې. نو مشهوره کیسه دا ده چې دی به هلته یو غونډۍ و، هغې ته به خطی، هلته به دعا کوله، نو به دغه و، دا دعا به قبلېده. نو کله چې دی هغه غونډۍ ته روان شي، پر خره سپور شي، پر خره یې کته کښېښوه، خر نه تی چې د کور پر خوا به مخ را وګرځاو، خر به چابک شو، د غونډۍ پر خوا به مخ وګرځاو، خر به زورونه به ولنه به تی. اخر الله جل جلاله خر ورته وغږ او خره ورته ویل چې د خدای په دښمني کې روان یې، د الله د پیغمبر دښمني کوې. دلته د ده له سینې څخه داسې یو شی ووتی لکه سپینه کوتره، هغه ایمان ولاړی ختم. زه به یې راووته لکه د سپي. زیاتینو بني اسرائیلو ته وویل چې نوره کیسه خو ولاړه ختمه شوه، دا د چا په اصطلاح بیړۍ غرقه کړه، سید هم غرقه ده، په دوه اوس نور خبره نه سره رسېږي. اوس چل درته ښیم. چل دا د تاسې په دا خپل کلي کې ښایسته ښایسته ښځې پیدا کړي، قرار سودا په لاس ورکړي، هغه به ولاړ شي، دا د موسی علیه السلام په فوج کې به ګرځي، سوداوي به خرڅوي. که د موسی علیه السلام په فوج کې یوه سړي زنا ورسره وکړه، زیاتې د دوی زور ختمېږي. نو دوی ول صحیح ده. بس موسی علیه السلام چې کله فوج تیار کړي، دی دغه ور ولېږلې، دا ښځې بیا حیا ښځې ویله، څیګر ولس مخ به ګرځېدي، شیان به خرڅول،
آخر الامر یو قومندان صاحب شوق ورته وسه یې وایه خیمې ته ننویسته. خیمې ته چې یې ننویسته زنا یې ورسره شروع کړه. په دوی باندې داسې مهلکه ناجوړي ګډه سوه، طاعون، ډېر پوجیان مړ سو. بیا دوی دا پلټینه وکړه چې دغه عذاب پر موږ ولې مسلط سي. اخر دا کار کشف سو چې دا قومندان صاحب له دا ښځې سره ننوتلی. بیا په دوی کې غالبا د یهودا له اولاده څخه یو قومندان و، ډېر زورور سړی و. هغه ورته راغی خیمې ته، نیزه ورڅخه وه. په دغه حال کې په دوی نیزه چغ کړه، دواړه یې په نیزه وپیل. د باندې یې نیزه راویسته، دوی په پیلي وو. خو بس دا ځاني و ځانیه یې سره مړه کړو. له دوی څخه هغه عذاب بیرته لرې سی، هغه طاعون چې په دوی لګېدلی و. کتابو کې داسې مسله هم راځي، هغه سړي چې په دا نیزه دوی پیلي وو، دغه سینګل یې وه دا ښې ادامه ته تکیه کړې وه. نو بیا تقریبا تر اوسه په یهودو کې دا رواج ده چې یو کور کې پسه حلال کې دا شی ادوم یوه دغه ته ورکوي، یوه دغه کورنۍ ته. دا نو د دوی هغه په اصطلاح سره دغه سوه، شکریه سوه د دوی د کورنۍ. نو دا خو یوه مسله ده. چا بیا دی قصه کړې ده چې کله موسی علیه السلام اراده د دغه وکړه د علاقې د نیولو د جنګ کولو دپاره، دوی په دا سړي پسې سو. دا سړي دعا وکړه د موسی علیه السلام په حق کې چې یا الله ته دی زموږ د دې قوم په مقابل کې کمزوری کړي. نو دعا یې هم قبوله سوه. دوی په بني اسرائیل په تیه کې پاته سو تر ډېره وخته چې هر څو بې سامان د جنګ سره برابر کوي، نه برابرېدی. اخر یې په دې کې کوشش وکړي چې دا موږ ته دغه د کمزوري ولې راپېښېږي، دغه علت یې پیدا کړي چې دا د دعا په وجه. موسی علیه السلام الله ته خواست وکړي چې یا ربي بأي ذنب وقعنا فی التیه. الله پاک ورته وویل چې دا خو بلعم بن باعوره شرا کړې. موسی علیه السلام ویل کما سمعت دعاءه علی فاسمع دعائی علیه. که تا زما د په شان کې پر ما چې د شرا کوله تا واورېده، نو زما دا هم د په شان کې وارو. نو موسی علیه السلام شرا وکړه چې ان ینزع منه ایمان. الله پاک ته ایمان ځینې وکاږله دڅخه. نو ایمان ځینې وختی، لکه مخکې موږ له سینې څخه لکه سپینه کوتره دی شی ووتی، هغه ایمان ولاړی. چا بیا دا کیسه کړې ده. خو به هر حال دې آیات کې نورې خبرې هم راغلي دي. چا ویلي دي چې دا په شان د ابي عامر الراهب کې آیات نازل ده. ابي عامر الراهب بیا بل سړی و، ایمان یې راوړی و، بیا د نبي علیه السلام د وحی کاتب و، بیا بیرته مرتد سی، بیا ولاړی شام ته، بیا یې دا وکړو، بیا یې هغه وکړو. څوک وایي د هغه په شان کې نازل ده، څوک بیا وایي چې دا په شان د امیه بن ابي سلط کې نازل ده. هغه بیا بل سړی و، په مشرکینو په وخت کې یو موحد غوندې و، خو د توحید عقیده یې تر پایه نه وساتله. څوک بیا وایي چې دا آیات عام ده په نسبت د هر هغه چا کې ده چې هغه ته د هدایت پر لار برابر وي، بیا له هدایت څخه اعراض وکړي، ګمراهي مختاره کړي. نو دا عام ده، دا آیات په شان د هر چا کې. قتاده و عکرمه ابي مسلم دغو درو دغه رایه ده چې دا عام ده. به هر حال موږ چې اوس د ربط په تقاضا باندې کومه خبره وکړه، نو هغه خو دا و چې دا څلرم رد ده پر بني اسرائیلو باندې چې د دوی یو سړی و، عابد و، پرهیزګار و، عالم و، ډېر شاګردان یې درلودو. آخر الامر یې د خلکو چې رشوت ورکوي په شان د موسی علیه السلام کې دا هغه قبول کوي، دنیا ته میلان وکوي. نو الله بیا دته بخښنه د دغې ګناه نه وکړه، بیا الله مرتد کوي، کافر سي یو. نو چې الله هغه دا ډول کوي، نو تاسې سره هم دغه کوي. تاسې هم دا مه وایاست چې تاسې به آرام خورئ او بیا به دا وایاست چې موږ ته به الله بخښنه کوي. دا نه کېږي. نو دا الله ورته وایي وتلو ته ووایه علیهم پر دا بني اسرائیلو باندې نبأ قصه الذي د هغه سړي کیسه ورته ووایه آتینا چې موږ ورکړي وو هو دته آیاتنا آیاتونه زموږ، یعنی علم پر تورات ورکړی و، علم پر نورو پخوانو کتابو د نبیانو باندې ورکړی و، دی په آیاتو سره عالم و. پنسلخه بیا دی ووتی وختی منها له دا آیاتو. سلخه پنسلخه انسلخه ینسلخو سلخه مجرد. سلخه دغه ته ویل کېږي لکه حیوان چې له پوسته وکاږي یا مار له پوسته ووځي، داسې شوی له ایمانه ووتی لکه پسه چې له پوسته وکاږي. په اتباع وکړه هو د الشیطانو شیطان پسې په پسې سی د لارې پسې غلطه کړه.
دغه شیطان دی د انبیاو په عداوت کې د تدالار وروښو چې د انبیاو عداوت او دښمنی وکړ. فکان نسی من الغاوین له ګمراهانو سره بې لارې پر غلطه لار ولاړی. نو که چیرې دی وایي چې د بني اسرائیلو د هر فرد ګناهونه بخښل سوي وای نو دا سړی بیا ولې دی کېدی؟ الله جل جلاله وایي ولو په شرط دې خبرې شئنا که زموږ خوښه وای رفعناه بها. دلته ما مخکې درته ویلي وو د موشعت باب چې راځي اکثره ځایونه یې مفعول محذوف یې معباد دلالت ورکوي. ولو په شرط دې خبرې شئنا که زموږ خوښ وای رفعته پورتوالی د ده بالآیات په آیاتو سره چې په آیاتو سره په زده کړې د آیاتو سره په علم د آیاتو د ده درجه پورته سوې وای نو لرفعنا موږ به پورته کړی وای هو دی بها په دا آیاتو سره. لیکن کفر و ایمان خو دواړه د اهل سنت والجماعت مذهب دا ده چې دا په موشعت د الله کې د کافر کفر هم موشعت الهي ده د مؤمن ایمان هم موشعت الهي ده. بس دته ازلي فیصله دغه سوې وه خو الله دی په آیاتو پورته نه کوي. مرتبه یې لوړه نه سوه مرتبه یې کښته سوه. لیکن هو دی چې و دغه سړی اخله د میلان یې وکوي الی الارض ومځکې ته یعنې و دنیا کې میلان وکوي. اخله د کښته سی الی الارض ومځکې ته مځکې ته کښته کېدن دا معنی چې دنیا ته میلان وکوي. د میلان وکوي الی الارض ومځکې ته اخله د معنی مال میلان یې وکوي الی الارض ومځکې ته دا معنا چې دنیا کې میلان وکړي هغه د خلکو چې تحفې محفې ورته راوړي هغو تاثیر پر وکړي د انبیاو د موسی علیه السلام په عداوت کې ځان تیار کړي. نو بیا دی داسې سپک سی واتبع تابعداري یې وکړه هواه د خپل خواهش د حق تابعداري یې نه وکړه. تورات خدای په دې سره نه امر کاوه چې د موسی علیه السلام مقابله وکړه. دا د خپل خواهش و چې په دا خلکو کې عزتمن یې خلک څوک دې دوري بیایي څوک دوري په هره مېلمستیا کې لو برخه درکوي غټ غاب د تورو غوښو درته ږدي نو ولې دا پر ځان دروي؟ نو دا خو یې تابعداري د خپلو خواهشاتو وکړه. نو په مثلو مثال د ده داسې سی که مثل الکلب لکه مثال د سپي دی د سپي په مثل سی. کتابو کې راځي الله جل جلاله علیم چې بې لارې سوی ده الله یې مثال په سپي سره ویلی پی اخص د حیواناتو ده. عام خلک چې بې لارې سي الله یې په حیواناتو په مطلق حیواناتو مثال وایي وروسته به بیا راسي اولئک کالانعام بل هم اضل. دی لکه چارپایان دی و چارپایانو کې خو نو ښه چارپایان هم شته غویی ښه شی ده مش ښه شی ده اوښ ښه شی ده خر بیا خراب شی ده سپی بیا خراب شی ده انو ښه و خراب ګډ پکښې دي. او د ده مثال په اخص د حیواناتو وایو ځکه د عالم دپاره دا ډېر وعید ده چې هغه علم لري سره له علمه بې لارې شي. نو په مثلو مثال د ده که مثل الکلب مثال یې لکه د سپي دی سي. سپی داسې ذلیل حیوان ده ان تحمل علیه یلحس او تترکه یلحس. که چیرې ته حمله پر ده باندې کوې چغه یې کې په ډبره یې وویلم د زه به رایستلی تور ستمی یې دغی بوی کاږي او تترک یا کې ته پرېږدې هو دی هم یلحس زه به یې رایستلی ستمی یې بوی کاږي. په ټولو حالاتو کې د ده خجلت معلومیږي. نو هغه عالم چې بې لارې سو هغه لکه سپی داسې سی په ټولو حالاتو کې بېذلت معلومیږي. ذالک دغه مثال چې اوس تېر سی چې مثال یې لکه د سپي دی داسې په ښه حال و په بد حال په دواړو کې د زه به رایستلی تور ستمی یې وي ځان ذلیل معرفي کوي. دا مثل القوم مثال د هغو خلکو ده الذین هغه خلک کذبو چې درواغ بللي وکړو بآیاتنا په آیاتو زموږ هر څوک شو. دا نو یې اوس مسله عامه کړه خاص تر بلعام بن باورا پورې نه سو. هر څوک چې د الله آیاتونه د الله حکم د پیغمبر هدایات د دنیا او د خواهشاتو په مقابل کې ورکړي نو هغه دغه ډول کېږي. اوس نو الله و نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي وایي فقصص ته قصه که القصص دا کیسه نورو خلکو ته وکړه لعل شایي هم دا نورو خلکو لره یتفکرون دی به فکر وکړي. اوس خو هر سړی وایي زه دونه لوی ملا یم بل وایي زه دونه غټ شخص یم بل وایي زه دونه دینداره یم بل وایي زه دونه تهجد والا یم بل په ما به نو څه کېږي. ته دا قصه خلکو ته وکړه چې خلک په هر حالت کې الله ته عاجزي وکړي او له نافرمانیو څخه ځان وګوري. ځکه که چیرې دی وایي چې په ډېر علم یا په
لو تقوا یا په ډیرو درسو په شاګردانو سره یو څوک خلاصېدای نو بلعام بن باوره به خلاص شوی وای، خو هغه نسو خلاص. نو دا قصه وکړه چې ستا د امت خواص علما بزرگان نیکان هغه له دغې کیسې څخه عبرت واخلي، د دنیا او د خواهشاتو په مقابل کې ځان داسې ذلیل نه کړي لکه بلعام بن باوره چې ذلیل